عقیده ختم نبوت دا یو ډیره زیاته مسلمه عقیده ده او په دې باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نواله تر د اوس دوره پورې ډیرو خلکو په دې باندې قربانیانې ورکړي. صحابه کرامو ته چې موږ تاسو وګورو نو په صحابه کرامو کې د ټولو نه زیات صحابه کرام چې شهیدان شوي دي هغه د دې مسلې په بنیاد باندې او په دور حاضر کې زمونږ چې څومره کابرین دي هغوی هم د دې عقیدې دپاره ډېر زیات محنتونه کړي دي. نن سبا زمان او جوان ته د دې پته نشته چې عقیده ختم نبوت دا څه ته وایو. نو موږ دومره زیات پرېوتي یو چې موږ د موبایل نه وزګارېږو او مو فیسبوک او ټیک ټاک موږ دومره لرې غورځولي یو چې زمونږ نوجوان ته د دې خبرې پته نشته چې ختم نبوت څه ته وایو. د دې وجې نه په دغه سلسله کې به انشاءالله تعالی په 14 نومبر باندې د زیارت په ورځ باندې د سهار نه واله تر د ماسوتنه پورې یو عظیم الشانه اجتماع دا منعقد کیږي. نو په دې کې به ډېر غټ علماء کرام شرکت کوي. په دې وجه باندې د ټولو مسلمانانو په خدمت کې دا درخواست دی چې په دې اجتماع کې شرکت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل محبت او ثبوت دا ورکړي. ځکه چې په دې سره دې موجوده کافرانو ته او د اسلام دشمنانو ته او قادیانانو ته د دې خبرې پته ولګي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معشقان دا په هر دور کې او په هر زمانه کې دا شته.